اسه تاسو وای په دې پیسو باندې به څومره جمعهتون جوړ شي، په دې پیسو باندې به د څومره غریبانو کورونو کې خوشحالي راغلي وي، په دې پیسو باندې به د څومره کندو په کورونو کې خوشحالي راغلي وي، په دې پیسو په ذریعہ باندې به څومره یتیمانان خندېدلي، د دې پیسو په ذریعہ باندې به څومره ښځې خوشحاله شوي وي، څومره کونډې به خوشحاله شوي وي، څومره بیماران به ښه شوي وي. که چېرته دا پیسې دې رونو راغستلی وي په یو جومات کې لګولی وي، دی به مړو، د ده اولاد به مړو، الله رب العالمین به دغه میټر د نیکو چې کم دی هغه جاری ساتو، دته به په قبر کې چې کم دی هغه نیکی میلاویدلې او دته به د نیکو هغه میټر سٹارټ وو. خو دا پیسې که چېرته د غریبانو په کورونو کې لګېدلې وي، تاسو به لیدلي وي چې خلک په یون وړۍ پسې نن سبا حریان دي او د یوې روپۍ پیدا کېدل د غریب دپاره داسې دي لکه په یو دروند غر باندې ختل دي، د اوسپنې مینې چیچل دي زما عزتمندو پیسې پیدا کېدل. خو دا کسان چې کوم چې مالدار خلک دي هغوی له دې پیسو ډېره زیاته بې قدري کوي. زه خو به یو په افسوس سره دا ووایم او تاسو ته به هم دا ووایم چې دا پیسې چې کوم دي الله رب العالمین ګورئ په خپل خوښ ځای کې دا پیسې د هر چا نه لګوي، په خپل خوښ ځای کې جوماتونو کې په فقیرانو مسکینانو خیراتونو صدقو باندې دا پیسې د هر سړي هغه نه لګوي. دا یو څو چند خلک وي چې د هغوی پیسې راخلي او په خپلو کورونو کې لګوي، په خپلو فقیرانو غریبانانو مسکینانو باندې لګوي او خیراتونه صدقات پرې کوي. الله رب العالمین ته دغه خلک خوښ وي او کم خلک چې الله رب العالمین ته ناخوښه دي نو دغه پیسې الله رب العالمین په داسې ځایونو کې نه لګوي. په خپل ګاونډ کې چې ستاسو څومره فقیران دي مسکینان دي محتاج خلک دي د هغوی سره همدردي کوئ، د هغوی خیال ساتئ، د هغوی د خوراک څښاک د هغوی تپوس کوئ، د هغوی د جامه پیزار تپوس کوئ. که چېرته داسې څوک وویني چې هغه ډېر په فقر په حالت کې دی، د غریبۍ په حالت کې دی، داسې څوک وویني چې د هغه پیزار نشته دی، داسې څوک وویني چې د هغه جامې کمزوري دي او ستا وس کېږي هغه له 1200 روپۍ ورکه، ستا وس کېږي 2000 5000 روپۍ ورکه، هغه به ځان له جامې واخلي، هغه به ځان له بوټان واخلي او په خپلو بچو له رزق هغه جوړ کړي، خپلو بچو له پې رزق چې کوم دی هغه ویسي. دغه بچي چې کوم دي که نه په مړه ګېډه باندې خوراک وکړي که نه او که تا ته څه ووایي او څه ونه وایي، که تا ته د خولې نه څه وباسي او که ونه باسي، که تا ته په زړه کې دعا وکړي او که ونه کړي، الله رب العالمین د دې په ذریعه باندې ستا ټول کارونه، ستا هغه کارونه چې هغه ته نشي سرته رسولی، الله رب العالمین به په خپل فضل او کرم سره سرته رسوي. ځکه چې د غریب سړي د خولې هغه چې کوم دی که نه د خولې دعا چې کوم ده هغه ډایرکټ د الله رب العالمین د عرش سره ډغره وي او الله رب العالمین هغه قبلی او الله رب العالمین هغه چې په دې دعا کې څه غوښتلی وي الله رب العالمین د هغه حاجت او د هغه دعا ضرور قبلی. نو د خپلو فقیرانو مسکینانو د هغوی خیال ساتئ او هسې په دې تماشو باندې او په عایشیانو باندې خپلې پیسې هغه مه بربادوئ، مه الوزوئ. که نن د قیامت په ورځ باندې به الله رب العالمین تپوس کوي چې تا له ما مال درکړی و په کوم ځای کې دی، د کوم ځای نه دی هغه حاصل کړی و، په کوم ځای کې دی لګولی و. د ټولو نه اول تپوس په د قیامت په ورځ باندې دا کېږي. ډېر تپوسونه به کېږي، یو پکې دا هم دی تر هغه وخته پورې به خپل قدم د ځای نه نشو اوچتولی تر څو چې د نه دا سوال نه وي شوی چې مال دې په څنګه طریقه باندې هغه ګټلی و او په څه طریقه باندې دې لګولی و. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.